نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د دې نننی بیان موضوع اسلامی طرز زندگی ده. اسلام کوم زندگی انسان نه غواړي، دا غي متعلق یو څو خبرې مختصرا عرض کی. قدرور عزتمند انسان چې خپل اندامونو ته ګوري، نو د انسان دا ټول اندامونه چې دي د صفاتو په اعتبار سره دا د یو بل ضد دي. مثلا سترګه ده، نو دا بینا ده، نو باقی ټول جسم نابینا دی. په باقی جسم باندې انسان کو قتل غواړي نو نشي کولی. غوږ دې اوریدل کې، نو باقی ټول جسم دغه د اوریدو صلاحیتونه نشته دي. دا شانجبه ده، دا خبرې کوي. باقی ټول جسم کې د ویلو صلاحیت نشته دي. نو دا د ازدادو مجموعه ده. اوس د ازدادو په دې مجموعه کې الله یو د سیسیز واچو نازل کړي بدن کې چې دا غي د وجه نه دا ټول یو شو. اکم سیز دي چې الله پاک د ازدادو د مجموعه پر راغونډ کړو دی یو کړه، هغه ته روح ویل کی. د روح د وجه نه دا ټول یو ګرځیدل. اوستا سو ګوره کو سر باندې دړوي او دا انسان ډاکټر لته غواړي، نو خپې انکار نه کوي چې دا ستا مسله ده، دا زما مسله نه ده. خپو کې زخم دی، نو د سترګو نه اوښکې بهیږي. سترګې دا نه وایي چېرې دا ستا پرابلم دی، ستا مسله ده، دا زما مسله نه ده. د روح دا تمام اندامونه یو کړل، نو چې یو اندام هغه سور کې وي، تمام بدن وسره طبیعت کې وي. چې یو بدن بې سوره وي، نو تمام اعضاء تمام اندامونه هغه بې سوره وي. دا شان کور دی، نو په کور کې هم تاسو کو نظر واچوي، نو هر فرد د بل فرد ضد دی. ځکه چې د پلار کوم حیثیت او مقام دی، نو دا د بل چا نشته دی. د مور چې کوم حیثیت او مقام دی، نو دا د بل بنیادم بیا په کور کې نشته دی. او چې د زوی کوم حیثیت او مقام دی، نو دا د بل چا نشته دی. نو دا هم د یو بل ازداد دي. اوس د دې ازدادو دا چې کوم مجموعه د الله پاک د دوی د یو کولو د پاره یو سیز نازل کا، چې هغه سره د دوی په خپل منځ کې الفتونه رااله، محبتونه رااله. هغه کوم سیز دی، هغه نعمت د اسلام دی او هغه دین دی. په کوم کور کې ګور دین وي، هغه کې محبتونه وي، او هغه کې د یو بل نظارې دل او قرباني دل وي. هغه کې د یو غم د ټولو غم، هغه کې د یو خوشحالي د ټولو خوشحالي وي. اوس تاسو فکر وکړئ چې کله دا انسان مړ شي او د بدن نه د روح اوزي، نو د دقه مړی نه کوته دا جبه مسراکاږي، جبه ته تا کټ کړه. اوس سترګ اوښ که نه بي تویی نه، دا ولې دا کنیکشن ولې ختم شو؟ ځکه چې د اندامونه یو ځای کړو، نو هغه سیس دی نه ووته چې هغه روح دی. اوس کو د دې مړي نه څوک لاس کټ کوي، نو دا بل لاس دا چې کوم دی دفاع نه کوي، خپې منډې نه وي، دا ځان له ولې شو، د دین روح لاړه. دغه شان د کوم کور نه چې دین اوزي، نو د هغه کور محبتونه ختم شي، الفتونه ختم شي، د یو بل نظارېدل قربانېدل ختم شي. مخکې به چې د ټولو غم، د یو غم د ټولو غمو، د یو خوشحالي د ټولو خوشحالي و، هغه کیفیت مکمل ختم شو. تاسو به داسې کورونه هم لیدلي چې بچی وي او د پلار سره به څو میاشتې خبرې نه کړي، د پلار سره به ورانی، د پلار به د بچی سره ورانی، ضرور به ضرور سره ورانی. داسې خبرې هم د خلکو نه اورېدلې دي، تاسو هم اورېدلي چې رور دی په کور کې وي، نو دشمن ته ضرورت نشته دی. دا خبرې ولې کېږي؟ دا چې کوم څیز دوی یو ځای کول، هغه لاړه، چې هغه دین او هغه اسلام. چې دین زندګۍ کې دین وي، نو محبتونه به وي، او چې دین نی، بیا به دا هر څه ختمي. تاسو ګورئ زما عزتمندو، په دنیا کې د هر دو سیزونو د ملاوېدلو دپاره الله پاک ځان له سیزونه نازل کړي دي. لکه مثلا کاغذ دی، د دې دوه ټوکړې دي، او د کاغذ دا دوه ټوکړې دي، دا مونږ تاسو یو ځای کول غواړو، نو دا په الفې سره یو ځای کېږي. دا شان کپړه ده،
د کپړې دوه ټوکړې دي دا یو ځای کول غواړي د هغې دپاره ستن استعمالیږي او تار استعمالیږي. اوس که دلته دا ته په الفی یو ځای کې نه یو ځای کېږي ګیلو استعمالی کار نه کوي. دا شان لرګي دي لرګي د لرګي سره یو ځای کې نو هغې کې بیا ستنه کار نه کوي او تار کار نه کوي الپی کار نه کوي بلکې د هغې دپاره میخ الله را لېږلی دی. د میخ په ذریعې سره یو لرګي دا د بل لرګي سره یو ځای کېږي. خښته ده خښته د خښتې سره یو ځای کوي. نو اوس که د میخ نه کار اخلي نو میخ سره دا یو ځای کېږي نه چې کوم دی په ستن او په تار یو ځای کېږي نه په الپی یو ځای کېږي بلکې د دې د یو ځای نزدېکت دپاره او د یو ځای کېدو دپاره الله پاک سمټ را لېږلی دي. دغه شان د انسانانو د ملاوېدو دپاره الله پاک دین اسلام را لېږلی دی چې دین وي مسلمانان به ټول یو موټی وي او چې کله دین د انسانیت د زندګو نوځي بیا به وحدت ختمیږي بیا به محبتونه ختمیږي. البدایه والنهایه کې امام ابن کثیر رحمت الله علیه را نقل کړی دي چې جنگ یرموک او د جنگ یرموک په دې جهاد کې یو مجاهد आवाज لګو العطش العطش تند راته لګېدلې ده نو یو مجاهد را پاسېدو هغه ول اوبه راوړې چې څنګه ول اوبه ورکولې خوا کې بل مجاهد دی او هغوی العطش العطش ده ورته په سترګو باندې اشاره وکړه چې دلې ورکه مال یې مه راکوه نو هغه یې ورکړې نو چې هغه یې ورکولې هغه سره خوا کې درې مجاهد دی نو هغوی العطش العطش نو دې دویم مجاهد هغه طرف ته اشاره وکړه چې یاره د اوبه دله ورکړه. ګوره بالکل د ځنکدن په کیفیاتو کې دي د حیات او د موت په کشمکش کې دي لیکن په دې حالت کې هم د قربانۍ ته وګورئ د قربانۍ کومه جذبه ده د ایثار کومه جذبه ده ځان له په بل باندې بل له په ځان باندې ترجیح ورکولو کومه قرباني ده. نو چې هغه دریم له اوبو وروړې چې ویې کتل د هغه روح پرواز کړو چې د دویم ته راستون شو دا غرو هم پرواز کړو چې د ډومبني ته راغې دا غرو هم پرواز کړو هغه په حق رسېدلی. د دین او د دوی کې د دې دین برکتو چې په یو بل باندې به قربانېدل. ابو الحسن نوري رحمت الله علیه خطبات فقیر کې 38 جلد کې دا واقعه را نقل کړی ده. ابو الحسن نوري رحمت الله علیه باچا ورته وی چې دا مسله ده خو په دې کې به زما د مرضی مطابق ته فتوا ورکې شریعت باندې ډزه هغه ته نه د شریعت خلاف بالکل فتوا نشم ورکول سر قلم کېدو ته تیار یم خو چې صد الله حکم دی د شریعت فیصله د عقب اوروم وینا وی زما د مرزه مطابق به فتوا ورکې وینا ورکوم دا سوچ ته بالکل ختم کا دا اړو کې دین شي. نو باچا اډر وکړ چې گرفتار کړي نو ابو الحسن نوري چې گرفتار کو دا غي درې ملګری هغه سره भरपूर مزاحمت وکړو او د خپل ملګری سره ودرېدل د ابو الحسن نوري رحمت الله علیه سره هغه درې واړه ملګری مو سره گرفتار کړ د باچا مخ ته چې حاضر کړو جلاد ته حکم وکړو چې سرونه تی وه چې جلاد کله دا سرونه تی وای نو باچا سلامت چو کته نو ابو الحسن نوري رحمت الله علیه خو ډېر لوی بزرګ سړی ناغه د جلاد بالکل په دې ترخ کې ولاړو یعنی اول به داغه نه سر قلم کېده نو باچا وختل چیرې دا سړی بس چې قتل نشي خیر دې کو دا ملګری لاړ شي دی به او یری خو چې دا سړی د قتل نه بچ شي نو سهیله باندې جوړ کړو دا ځای مناسب نه دی ال تلاړ شي بل ځای ورته یاد ک ال ته چلاړ نو ال ته بیا ابو الحسن نوري رحمت الله علیه د جلاد خوا کې ولاړ دی نور ملګری دی خوا دی بیا چې باچا او قتل چیرې بیا ابو الحسن نوري بالکل د جلاد د ترخ کې ولاړ دی نو بیا ورته چې دا غزه مناسب نه دی نو دریم ځای ورته یاد کړو په دریم ځای کې بیا ابو الحسن نوري رحمت الله علیه بالکل د جلاد خوا کې ولاړ دی نو باچا ته نه تاسو کو چې څنګه د جلاد د خوا ته نه پرې دی مونږ زینه بدلو را بدلو او چې جلاد ته د قتل حکم ورکوم نو ته بیا د جلاد ترخ کې ولاړ دا څنګه دومره تعدید د دې شهادت دا سوجه کې دي شي نو ابو الحسن نوري رحمت الله علیه ورته وای چې د جلاد خوا کې زه په دې جذبه باندې ودرېږم چې څومره وخت کې ما قتل کوي او په دې کې څومره وخت لګي
نو دومره وخت به زما د مسلمان ورور زما د ملګري ته د ژوندي پاتې کېدو موقع میلو شي. داسې محبت د دین په برکت څنګه چې حدیث کې راځي الدین النصیحه، دین دا د خیرخواهۍ نوم دی. ته به د هر کس خیرخواهي لټې. نبی علیه السلام فرمای خیر الناس من ينفع الناس، بهترین په انسانانو کې هغه دی چې نور خلکو ته فایده ورکړي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د یمن نه یو زنانه مدینه منورې ته راځي او یوازې رااله او حضرت عمر صاحب انتهایی غصو په چې ته ولې دا یوازې رااله، رور نو پلار نو زوی نو چې ته یوازې را خوشی شوی. ناغي و تخپل مجبورې کې خو دی او بیا دا مجبورې ما تحت یوازې را روانېدل هغه مرته مخې ته کې خودل. حضرت عمر صاحب عذر قبول کو بیت نه تاسو کو چې د یمن نه تر اغله مدینه منورې ته دا خو غټ د 2 میاشتو مسافت ته کړي دی، مزل دی والد دا خلک د سنگ ومنتل په دلاره باندې. اغه زنانه ورته وي د الله په ذات قسم خورم ما دا خلک داسې ومنتل تا به کو دا ټول د یو مور او پلار اولاد دي. ما ته چرته پککه باندې چانه دي کتلې د ما زما د عزت د نیلام کولو په اراده باندې چا ما ته اوچت نه دي کتلې، په غلطه اراده ما ته چرته چانه دي کتلې. نو دا دینو دا د دین اسلام برکاتو، هر طرف ته امن، هر طرف ته خوشاله وي او هر طرف ته د یو بل نظارې دل او قرباني دل. دا د امریکای او ریاست ته زما غالب ګماندار دا غینوم دی کونیکټیکټ دا د امریکای او ریاست ته الته یو ځوان متعلق خپل مور یو مقدمه درج کړ، اخبارونو مراغشته او خطبات فقیر کې مراغشته ده. نو مقدمه چې کله درج کړه او مقدمه دا و چې زما خاون مړ دی او زما صرف دا یو بچی دی اکلوتا بیٹا، دا زما یو بچی دی او د سپی ساتل دي او هغه سپیله دی روزانه 3 غنټې ورکی د خوراک او د صفای او غسر منډه والو او مال دی 15 منټو لزما کمرې ته ناراضي او د تما بارهوي چې بچي صرف یو 15 منټو لرازه ما سره 2-3 خبره کاوه زما به دا پام بدلی دا بچي مال 15 منټو لوي ناراضي. نو مقدمه په دې باندې درج کړو چې صرف درخواست اولاد نه کړو چې تاسو ما دي بچی ته درخواست وکې چې دا په شواروز کې 24 غنټو کې 15 منټو لمال راځي. نا غزویم حاضر نو دا غینه پس چې بیا کوم فیصله دی جج اورولې ده اړه دردناک ده. د فیصله د جج هغه دا و چې چونکې دا سپې دی دا غشت دی نو د او د پالولو ذمہواری مغشته چې دا بز پالم نو بس دا د ذمہواری د چې دی به پالی د سپې پالل دا د بچی ذمہواری ده. په پالولو کې کو 3 غنټې دی ورکی کو 15 غنټې ورکی کو 24 غنټې ورکی او الګ چون کې د اتلسو کالو نه برتل دی او چې د اتلسو کالو نه الګ برشي نو دا الګ چې دی د مور په د باندې حق نه پاتې کیږي د په مور باندې حق نه پاتې کیږي. دته اختیار دی کو ورزي او کنه نو ورزي یو بل باندې حق نه دی پاتې. دا مقدم دا فیصله باقاعده ورول نن سبا چې دا فیصله اوریدل کی دا ولی الته دین نشته، الته اسلام نشته. مسلمانانو کې دین دی، د دې دین دی برکات ته تاسو ګوره چې یو خور یو لور د انسان ودیږي نو مورم جاړي پلارم جاړي یو ګټ کې یو ور ولاړ داغم اوخ کې بیږي بل ګټ کې بل ور ولاړ دی اغم اوخ کې بیږي هر رور نالان دی هر مور او پلار دا چې کوم دی پریشان او دستورګونو اوخ کې رواني او داس یو کیفیت جوړ دی ته به کو د کور نه یو جنازه روانه ده. دا ولی دا محبت ولی دی دا محبت د دین برکت دی، دا د اسلام برکت دی. دا ذوالفقار صاحب لیکلی دی وی امریکا کې زما یو دوست دی ناغه چې کوم ځای کې پاتې کیږي نو الته د اتوار پورز باندې مکمل اجازت ته کو سوک جیل ته ورزي او یو قیدی ته دعوت ورکي د خپل مذهب نو ورکول شي. نو ماغه عالم دین ملګری ویغه ته مو چې لکه ته دلته د اتوار پورز باندې
د خلکو لرازي دعوت ورکو کنه نه ورکوي چې او جی زما هو کار دادي چې زه د اتوار په ورځ باندې تمام ورځ ما د جیلیانو لور کړی یو سره کینم خبره کوم بل سره کینم هغه سره خبره کوم ویو کس سره مې خبره کول نو دا خبرو پاغه باندې انتهایی اثر وشو او الله پاک هغه مسلمان د اسلام نه پس بس بیا الحمدلله هغه سره زه ان ختمه باقاعده دا غینه پس هغه ته رهایی ملو شو او پشپغو میاشت کې د دین ضروری احکامات هغه تمام مکمل کړ شپږ میاشت چې کله برابر شي په دې دوران کې زمو داغه د محبت دومره د حد نه سیوا شو چې لکه د کور هغه چې کوم ذاتی خبر او مونږ یو بل سره شیر کولی یو ماته نیوزل ته پوسو کو شپږ میاشت پس چې د اسلام نه مخکې ژوندۍ او د اسلام نه وروسته ژوندۍ کې څه فرق محسوسه وکنه وراته سترګو نه اوخ کې روان شوي چې د اسلام نه مخکې ژوندۍ مې دا و چې د انسان په وجود کې به یو خوند ماته محسوسېده چې د انسان قتل او د تړتکی وي دی به مال یو خوند راکو بهرحال د انسان نوم انسان وینه بيولي بس په دې به ماته سکون ملاوي زما لذت او خوندونه په دې کې پراتو او د اسلام وروړو نه پس د ضمیر می دونه باشعور شوی دی دومره حساسیت پکې را دن نشوي دی د اسلام لکه ما کې دومره د انسانیت قدر پیدا کړی دی بلکې د زناور قدر را کې دومره پیدا کړی دی چې زه کلم د کمرې نه بار روز موضوع پیزار اچوما نظم نظر لاندې پزمک چې ای الله چرته زما د خپې د لاندې میګی را نشي زما د قدم د وجه نه میګی ته چرته تکلیف ملو نشي د الدین النصیحه دین د خیر خواه نوم دی نو اوس د انسانیت د چې څومره مجموعه ده د دې په منځ کې د الفت او محبت چې راځي دا د اسلام په برکت باندې راځي ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم متعلق راځي کنه چې طائف کې خلکو پکانو باندې وښته او د غرونو پر اشتراله وی حکم وکړه نو چې ستا حکمي نو د غرونو پر رايوځه کوم چخنی به کوم د طائف د خلق لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای چې نه کو دوی مسلمانان نشو کېدی چې الله پاک د دوی په اولاد کې داسې خلق پیدا کړي چې غوي کلمه ګوش او غوي مسلمانان شي دا د نبی علیہ السلام د خیر خواه جذبه وا مسلمان له دغه شان د خیر خواه جذبه ځان کې ساتل پکار دي چې څومره د خیر خواه جذبه وي بل ته د نفع ورکولو جذبه وي د محبتونه به وي د خوشاله به وي امن به وي سکون به وي نفرتونه بنوي تاسو ګوره یو د ورداسو کنه چې سن کې ډاکوان رچت شو د یو زنانه عزت نه نام کو د یو زنانه په عزت باندې لا سوچتو نه هغه ټیم کې هغه زنانه چې کوم دی आवाज لګو چې اې د مسلمانانو مشره راشه کنه زما د عزت حفاظت وکړه کنه زما د ناموس حفاظت وکړه هغه ټیم کې حجاج ابن یوسف د خپل دور ډېر لوی ظالم انسان تیر شوی دی بهرحال هغه ټیم کې دی گورنر د عربو د ته پته لګی چې دا شان یو مسلمان زنانه دا چې کوم دی خپل د مسلمانانو امیر بلل دي د خپل ځان د حفاظت لپاره د عزت او د ناموس لپاره په هغه ټیم کې یو ځکه لخر لګلو بل ځکه لخر لګلو محمد ابن قاسم رحمت الله علیه د غالبا خوري او په هغه ټیم کې د اتلس کال عمر دی او هغه ته وی چې د دې جنې د حفاظت لپاره بځي دا به د سکانو د کافرانو د قید نه وباسي او غي سره مضبوط جنگ کې او زه تعالی لخر نشم در کولې ځکه چې لخر تمام خوري دي هر طرف ته لخر خوري دي فوجیان ما ټول په مختلفو محاذات باندې خوار کړی دي ته خپل ځان لپاره کسان تیار کا د یو مختصر جماعت تیار کو ورته وي چې د مسلمان د ناموس د حفاظت لپاره سر ورکول ته تیاری قرباني ته تیاری وی بالکل جی تیاری او بیا دا لخر را روان شوی دی دا مختصر لخر چې کله راځي نو د تاریخ کتابونو د لیکلي فتوح البلدان کې لیکلي دي چې دا محمد ابن قاسم دی وی دی بحری بیړو کې د قشان لانچ وغیرہ هغه ټیم کې چې سو کېشته کې چې کله راتل وی سوچ کې بلاړ او یکدم بچ کوم دی دا سوچ بوله راغی چې دا ټکی به ور د خزې د ناموس او د عزت د حفاظت خبره به چې یکدم ذهن تراله مخ تراله نو غیر اختیاري لبیک یا اختی لبیک یا اختی خور استاد حفاظت د پاره حاضر یم
او بیا رااله او الله پاک دغه مسلمانانو ته فتح ورکړه او دغه سکان دا راجا داهر دی دا څومره سکان چې دي دا الله پاک ټول نست او نابود کړو. تاسو دي مسلمانانو کې یو الفت د دین په برکت باندې دا ټول چې کوم دی یو موټی. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه هغه چې کوم دی داغه په خوا کې یو يهودي پاتې کېده او هغه يهودي کور خرڅي نو چې په کم کس باندې کور خرڅو ناغه ته هغه ورته چې د کور د څه قیمت دی ویل 1000 دینار قیمت دی. د يهودي ورته وی د کور قیمت 10000 دینار دی. هغه ورته وی چې تاسو په دې چم گاون کې خو څونه کورونه دي دا په 5000 دینار باندې خرڅيږي او ته په 10000 دینار باندې ولې خرڅه ورته وی دا 5000 دینار دا زما د کور قیمت دی او دا 5000 دینار چې د اخلم دا د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه د گاونډیتوب د اخلم چې تاسو سره په گاون کې کم سړی د عبد الله ابن مبارک داغه غوندي عظیم هستی نشته دی. هغه چې کومه طریقې سره ژوندۍ دلته تیری په د گاون کې دنیا کې وته غره داسې گاونډي بتاته ملو نشي د مسلمان کردار. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان دغه مسلمان دی چې د جبه د zarar نه او د لاس zarar نه بل انسان به محفوظ وي دغه به د خیر خواه جذبوي. خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه یو کس راغه ویجی پلان کې زما مخالف ته سور سره وکم. خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه ورته وی هغه در سره بد کوي هغه ستا په لار کې تا ته غنی کړي نو ته ګلان کرا او کوتم ته غنی کړي تمام دنیا به د غونو نه ډک شي. یعنی هغه تاسو سره بد کوي ته وسره خکوا. او زموږ عزتمندو دین دا د خیر خواهی نوم دی. د هر مسلمان د پاره د خیر خواهی جذبه ساتل د هر کس د پاره مثبت سوچ ساتل منفي سوچ نه ساتل. ان شاء الله چې په دې خبر باندې زموږ استاد ژوندۍ روان شي او په دې باندې زموږ عملی جذبه راشي نو تاسو ګوره بیا به هر مسلمان د بل نظری الله د عمل توفیق را نصیب وګرځي. او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.